فکر و چې بس جلسه ختمو امیر صاحب رالي زموږ تاسو د دې علاقې مشر د دې علاقې د پښتون د علاقې د علماو مشر انشاءالله لږ خبره بیا دی راته وکړي زما د خبره خلاصوم. ما دا څو ورځې مسلسل وویله چې ګوري ما په خام خلکو ته دعوت ورکوي چې تصوف سره تعلق جوړ کړي، خو درته وایم د ښو صوفیانو سره، د هغه اولیاو سره چې عقیده یې د اهل سنت والجماعت جوړي. نن سبا پښین ته بله فتنه را شروع سوې ده، په نامه د تصوف اجتماعي جوړیږي، په نامه د پیرانو روحانیانو مجالس جوړیږي، خو ګوره دښمني د تصوف پکې را شروع ده، دښمني د تصوف پکې را شروع ده، په نامه د پیر باندې د پیرانو دښمني شروع ده، په نامه د پیر باندې د پیرانو دښمني شروع ده، د پیرانو د خانقاو سره تعصب شروع دی، د خانقاو د پخواني اسلافو مقابله روانه ده، د هغو په مقابل کې کار روان دی. نن د الحاج لالک اغا صاحب مبارک په مقابله کې د لالک اغا صاحب د کلي خلک راپورته کیږي، روحاني و اصلاحي و نقشبندي اجتماعي ورته جوړوي، اغا صاحب د کلي خلک راپورته کیږي، روحاني و اصلاحي و نقشبندي اجتماعي ورته جوړوي، غواړي چې دغه زړې اولیاو لارې ور ختمې کړي، هغه غچي کړي، نوي نومان موږ ته راوړي، نوي خلک په نوو نامانو باندې د پردیو وطنو زموږ ته د صوفیانو په نامه خلک راولي، زموږ خلک و نورو لارو ته بولي، زموږ خلک و نورو لارو ته بولي، زه خلکو سره به تعلق جوړی، لیکن د هغه صوفیانو سره تعلق جوړ کړي چې عقیده یې پر پخواني لاره پاتې. د هغه شیطانانو جواب زما سره سته، هغه شیطانانو جواب زما سره سته. بعضې خلکو سره د بعضو نومانو څه چې په نامه باندې د دیوبند یا د تصوف نن سبا زموږ څخه خپله عقیده غلا کړي، د دې څه ځان وګوري. بعضې خلکو سره د بعضو نومانو څه چې په نامه باندې د دیوبند یا د تصوف نن سبا زموږ څخه خپله عقیده غلا کړي، د دې څه ځان وګوري. زما په دا کتاب کې چې درته مې اوس چاپ کړی دی یوه رساله پر دا جوړ د اصلي دیوبند او جعلي دیوبند. بیا تاسې وګورئ چې موږ دیوبندیان یو که دا خلک، چې موږ دیوبندیان یو که دا خلک، چې موږ دیوبندیان یو که دا خلک.